الله الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو ته ما فرون ذکر کړو چې د دې ځایه اوس د انعاماتو ذکر د خدای شروع شو، خو خاص انعامات په خاصو خلکو باندې، انعامات خاصه برخاصه وایم د یو څو رکوګانو کې به راځي. نو اوس د هغې نه څه انعامات الله رب العزت ذکر کوي چې په بني اسرائیلو باندې الله رب العزت کوم انعامات کړو. یو پکې دا دی په دې لومبني آیات کې دا خبره ده چې هغه ټیم کوم مخلوقو په هغې کې خدای پاک چې دی کوم انسانانو هغه ټیم په هغې کې چې دی نو بني اسرائیلو غوره ګرځولي. یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام، یا ای بني اسرائیلو اذکرو یاد کې نعمتونه زما التي هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې، وانی او یقینا ما فضلتکم فضیلت در کړو تاسو لره، غوره کړی مې وې تاسو، درجه مې در کړې وه تاسو لره علی العالمین په عالم باندې په خلکو باندې. نو هغه ټیم چې دی په خلکو باندې دي ته چې دی نو درجه دا میلو وه، خلکو مې اوچت کړی. نو اوس دا په دې وخت کې چې دا کم خلک موجودو نو دې خو فضیلت نه ورکړی، ځکه که ولیدي د موسی علیه السلام وخت کې ژوند دیو یا د عیسی علیه السلام وخت کې خو زرګونه د موسی علیه السلام او د رسول الله سلام په وخت کې خو زرګونه کاله تېر شو. دغه شان د عیسی علیه السلام کې څه کم 600 کاله د دغې کې تېر شو، 571 سال بعد رسول الله سلام پیدا شوی چې هغه کله اوچت شوی. نو خبره دا وه، مطلب دا دی چې ستاسو نیکونه ما اوچت کړی، نو خلک نن سبا نه وایي چې زما پلار دا کارنامه کړی وه، زما نیکه دا کارنامه کړی وه، زمونږ خاندان نه دی یوسفزو دا کار کړی، خټک وایي خټکو دا کار کړی، سوافي وایي سوافو دا کار کړی، یا پښتانه به من حیث القوم پښتانه وایي موږ پښتانه داسې یو، پنجابیان چې دي دا داسې دي، یا چې دی نو عرب والا ته ځان لایي کې پیغمبر راغی لکه قریش، موږ هم ورته په درنه سترګه ګورو، دیم یو الله رب العزت پکې پیغمبر پیدا کړی. نو داسې نو الله رب العزت دې له یو درجه ورکړې وه دغه شان د قوم په حساب سره په هغه خلکو باندې. نو هغه ورته الله یادوي چې د سړي زامن شی ګوره څومره مې در باندې رحم کړی. بیا الله وایي واتقو ویریږئ، دا انعام مې در باندې کړی خو ویریږئ یوما د هغه ورځ نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس یو بنده هیڅ یو بنده عن نفس بل بنده ته شیئا د هیڅ
یو بنده یو نفس به بل نفس ته څه بدله نشي ورکولی. ولا يقبل منها او نه به قبلیږي د ده نه شفاعت څه سفارش، د یو بنده نه به سفارش نه قبلیږي. نو ته به وایې چې رسول الله وسلم چې شفاعت کوي، شفاعت به کېږي خو په اذن د خدای پاک سره، چې الله وغواړي نو پیغمبر به هم سفارش کولی شي، شفاعت به کوي د امت، او نور نیکان علما بزرگان نور پیغمبران به هم کوي. خو چې الله نه یې غوښتي نو بیا یو کس هم نشي کولی. ولا يقبل او نه به قبلیږي منها د دغه بنده نه شفاعت څه سفارش. خو یا دلته سفارش دا مطلب وای لکه دا نن سبا چې کومه چاپلوسي ده، نن سبا لکه مثال به ستا په یوه اداره کې کار نه کېږي نو د چا په لاس باندې هلته دا شی نشته، هلته بس الله وغواړي نو څوک به ستا شفاعت وکړي، الله نه غواړي نو که بیا ته هر څه وي نو څه قبلیږي نه. ولا یؤخذ او نه به اخیستلی شي منها د دغې بنده نه عدل څه مال څه فدیه، مال به هم ترې ژړېږي. که ته وایې چې زما خو دا ټول سټور دی، زما دا ټولې ځمکې دي او کور مې هم دی، 2 چته دی 3 چته دی، یا دا دومره ځمکه مې ده، دا به زه په بدله کې ورکړم او یو نیکي به څوک راکړي، نیکي قدرې نه درکوي. لا جنت د دوزخ نه ویسته خو ګران کار دی، لا جنت والا جوړېده خو ګران کار دی. هلته څه عمل چې په دغې د کوم عمل وکړه دلته دا بدله به تا ته میلاویږي. یا یو بنده دغه وایي چې بهی زما خو د پاکستان بادشاهي ده، زما د امریکې بادشاهي ده، زما چې دی مثال به د عربو بادشاهي ده، غوره بادشاهي ده، ګوره او زه به دا ورکړم په بدله کې، خدای پاکه خو بس ماله دې څوک یوه نیکي راکړي یا زه جنت ته لاړ شم، نو دا کیسه بیسه نشته هلته کې، هلته دا لوبه نشته. الله وایي ولا یؤخذ او نه به اخیستلی شي منها د دې بنده نه عدل څه فدیه څه مال، ولا هم ینصرون او نه به د دوی مدد کولی شي. څوک یې چې الله یې نه کړي نو پیر بابا به یې څه کوي، څوک یې بیا امداد هم نشي کولی. اوس ورته الله رب العزت بل انعام ذکر کوي چې ای بني اسرائیلو تاسو هغه نه وی چې فرعون راګیر کړی وي، داسې کار شوي چې فرعون ته کاهنان وي یا ملګرو وي نږدې خلک ورته وي چې په بني اسرائیلو کې به فرعون چې دا قبطي خاندان قبطي او لا خدای خیر کړي تاریخ پرشتي والا خو وي چې دا پښتانه چې د قبطي خاندان نه دي، نور وایي د بني اسرائیل نه دي، هغوی پکې راوي د قبطي خاندان نه دي، دا فرعونیانو سره برابر کړی. نو خیر تاریخ هر قسمه راتلی شي، ګډې وډې مې صحیح مې دی به داسې کار کو د فرعونیانو چې ده ته چا وي د فرعون ته د دې چې کوم مشر فرعون به هر بادشاه ته د مشر ته وي د وخت دغه مشر ولی دی نو یا چې هر څه نامه وه، ده ته وی چې به په بني اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي او د هغه د لاسه به ستا حکومت ختمیږي. نو ده وی چې ښه نو دی به څه طریقه وي، بس هلکان یې وجنه که نه، بس دغه طریقه. نو فرعون 400 کاله بادشاهي کړې ده، په 400 کاله کې د ده په سر دړ قدرې نه دی راغلی، بیماري قدرې پې نه راغلی، ده نه ده لیدلې، بیخي د هېڅ بیماري پې نه ده راغلی، څه تکلیف قدرې پې نه دی راغلی. نو ده په جواب کې څه کول، خیر ده چې دی نو د وی صحیح ده، بس د بني اسرائیلو به چې کوم ماشومان پیدا کېده هغه به یې وژل، هغه به یې مړه کول. نو موسی علیه السلام پیدا شو، یا خو دې بیا چې څه وخت تېر شو نو دوی ورته وایي چې صاحب چې ته دا هر ماشوم وجنې نو موږ له به بیا خدمت څوک کوي، دا خو دوی به طور غلامان په دې به خدمتونه کول، خدمتګار نو بیا به زموږ خدمتونه څوک کوي. ده وایي چې او که نه نو یې څه وکړو، یو کال وجنه او یو کال مه وجنه، نو بیا به داسې کېده. خیر په دې طریقه ده یا 1000 یا کم یا زیات هر څومره چې دي نو د ماشومان شهیدان کړو. نو یا خو دا موسی علیه السلام د مور پټ وساته، داسې روایت راځي چې بس دې پټ وساته او بیا چې دی نو بیا په صندوق کې بند کو. مشهوره کیسه ده زنانو ته او سړو ته هر چا ته ډېره ښکلې ده، کیسې خلکو له ډېرې ښې ورځي، مطلب یې نه ورځي کیسې نورې ښې ورځي. نو هغه بیا په صندوق کې بند شو، بیا چې دی د فرعون هغه لوري چې دی راوچت کو، بیا د فرعون ښځه چې وه هغه نیکه وه، خیر هغې وساتو. خو دغه ماشوم بس خدای پاک بچ که داسې ووایه، هغه به د فرعون په کور کې چې دی رالویده. خو اوس دا فرعون خو چونکې کمه کلو
دوست د خدای د تقدیر سره مقابله کوله چې خدای یو شی پیدا کوي او د ختمو نو ځان هم په بدنام کو او که د نن سبا حکمرانان وي نو ځان به هم په نوي بدنام کړي او کار به هم کړی وي لکه په بل چا به کسولی یا بل څوکي او اکبر آباد یو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نه سوجي خبره داسې ده چې هغه خو داسې سیده کفر هم ښکاره و مسلماني هم ښکاره و سیده ساده کار منافقت نه و د نن سبا خیر نو فرعون چې دی د به د ماشومان قتلول او زنانه به ورله پرېښودې ماشومان به پرېښودې هغې باندې به بیا خپل خدمتونه کول او یو څه بل څه بلا کارونه مارونه نو الله رب العزت چې دی نو موسی علیه السلام د فرعون په کور کې رالویک د فرعون په کور کې د دې داسې مثال وګڼئ مولوي روم رحمت الله علیه ورکړی دی وایي یو کس چې دی نو هغه مضبوطه قله وه کله وه مضبوطه هغې ته به سوکوړېدی نه شو هغه کې هغه سره بلا مال و تجارت او یو څه بل څه بلا کیسه پیسه وه وی اغلانو ډیر واسو کو خو نه کله باندې ورتلی شو نه ورونه دونه مضبوط ماتور شو چې څه چلو نو د شپې چې دی یو کمزوري کس یو کتای غلی شانتی دی کلی ته وردن نه چې د پکې پته نه لګي هغه چرته پټ چې هغه پټ شو چې شپه شو هغه دروازه کول وکړه دا مالک په پوش نو د دروازه بیا بند کړه خود دا مخصوصه کړه چې دن نسوکو هغه بارو ته د داونو چې دا کس اوسم دن نه دی نو دی بیا سملاسته مالک لاړ او بیا دوباره چې دی نو دغه مالک چې دی چې سملاسته نو دغه کمزوري کس را پاسېده او دغه ور بیا کولو کو غلان راله نو چې دا غلان کله راله دی د هر څه مال لوټ که نو دا غل دننه په کور کې خو ده ته پته نه لګېدله او دغه نوي دی د باره راځي دکه شان د فرعون په کور کې الله رب العزت عظیم شخصیت پیدا کو دوی چې دا به جوړ د باره راځي در به بس ودزد اندر خانه بود حیل فرعون زی افسانه بود دا چې دی نو دا د په کور کې الله رب العزت دغه ماشوم رالوی کو د چې دی نو بادشاهیانه خوراکونه وکړه یو څه بل څه بس الله رب العزت په خپل قدرت پوهېده چې دی رالوی شو نو بیا مشهوره واقع ده خو بیا وروستو تفصیلي را روانه ده په خپله بیا خیر دی بیا پیغمبر شو نو بیا چې دی نو فرعون ته بیا وی چې د دې کارونه واړه دا ظلم مه کوه نو ده به دا ظلمونه کول بیا الله رب العزت د ده په لاس باندې نجات ورکه نجات دا چې بني اسرائیل چې دی نو دا سره د موسی علیه السلام روان شو فرعونیان ورپسې وشاته کله چې د نیل دریاب له دریای نیل له راورسېده په دغه وخت کې موسی علیه السلام چې دی هغه امسا چې ده نو هغه دغې اوبو له راوبغوله 12 لارې شو 12 لارې شوې موسی علیه السلام چې دی هغه روان شو 12 قبیلې وې دي کې نو دی به باقاعده دا اوبه داسې یا کومه ځمکه ده چې هغې ټول عمر کې یو پیره چې دی نور لیدلي هغه هم دکه ځمکه ده بیا دغه ودرېده په شان د غرونو منځ کې او دې ته کړکۍ شانتې پکې منځ کې چې یو بل ویني چې پړه کې شک نه او 12 قبیلې په دغه 12 لارو روانې شوې بیا چې کله د فرعون د دې اخري کس وخته د فرعون لښکر چې کله رارسېده نو دغه فرعون چې دی نو دغه ټیم د جبرائیل علیه السلام او د خبرې مو شوه بیا وروستو را روانې دي لحاظه بار تفصیل بیا خو نه کوي نو هلته بیا تفصیل کو فرعون خیر دی چې دی نو د خپل دغه کې مغرور او خبرې شوې وروستو بیا کیسه به د هغې به بیا کوو خو د بني اسرائیلو اخري کس د دریاب نه وخته او د فرعون اخري کس چې دی نو د دریاب دې لارې ته رادن نشي د خپل قوم دوی سړي دا خو زما د یارې چې دې لارې شوي نو د ده اخري کس چې دی د پوج او د لښکر د قوم چې دی دا دی دریاب ته رادن نشو د بني اسرائیلو ته وخته اخري کس چې کله دې وخته خدای پاک دریاب ته حکم وکړي روان شي بس لارې رایوځی شوې او روان شو نو د دغه ټیم آواز وکړو چې آمنا برب هارون و موسی ایمان مې راوړی دی په رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام نو جبرائیل علیه السلام چې هغه ولله زر په خولې کې د پولیو څاڅکي وکړه هغه ولله په خوله کې چې دی خټه ور واچوله
د سمندر هغه خټې ور واچول د پولیو څاڅکي نن سبا ورته پولیو څاڅکي وایي دغه ورله خوله کې ور واچول او ورته چې الآن اوس ته ایمان راوړې اوس ته ایمان اوس خو تا ملګري د په خپلو سترګو نو دغه د نجات وغیره خبرې خو وروستو بیا تفصیلي را روان دی دومره بس ودې دی کې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ نو الله رب العزت ورته چې په هغه وخت کې چې ما نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د خاندان د فرعون نه د آل د فرعون نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب هر قسمه کار به کو غرمه په هر ټیم کې به کارونه کول او بل به څه کول یذبحون ابناءکم چې حلالول به بچی ستاسو حلالول به 12000 یا 70000 وغیره د چې دین دا حلال کړی ويستحيون نساءکم او پری خودلی به زنانه ستاسو د خدمت لپاره او د بی حیايي لپاره پری خودلی به زنانه ستاسو وفي ذلکم او یقینا بدی کی بلاون امتحان دی او چې خزي سرسړی نه نو خزه بسو کی خزه غریبانه ځان لري خو د یو چرمخکینم 200 خزيري نو زنانه به پری خودی ويستحيون نساءکم او پری خودلی به زنانه ستاسو وفي ذلکم او یقینا پدوی کی بلاون امتحان من ربکم ستاسو در رب د جانب نه عظیم لوی امتحان پکې در رب د طرفه وایس فرقنا فها اوس دا دریاب ته چکل رو رسید وایس فرقنا په هغه وخت کې چې جدا کړم او چو من بكم پتاسو باندې البحر دریاب لرا فانجیناکم نو نجات مو درکو تاسو ته واغرقنا او غرقم کو آل فرعون خاندان د فرعون آل د فرعون قوم د فرعون پوج د فرعون ام ټول چې دا پای باندې غرق وانتم تنظرون او تاسو کته تاسو ورته نه کته خدای داسې د خر زامنو چې دی ورته وی موسی علیه السلام ته ویل چې دې غرق شي غلطه بیا راوځي یو میل پس به بیا راوځي بیا ور سره سکو داسې آرامیانو ټول عمر یې رولي ولته کنه نو بیا خدای پاک چې په 11مه پاره کې بیا روان دي خدای پاک داغه بدن چې دینو بار روغ ورسو او بیا دی ولید چې تبار واذ وعدنا په هغه وخت بیا په دې کې مختلف وختونو یو وخت کې چې دینو الله رب العزت موسی علیه السلام ته وی چې تراشه کوی تورته او زه تعالی تورات ترکو خود سلويختو شپو وعده ته واغشتله نو چې موسی علیه السلام کړه لا هارون علیه السلام دې سر پریم خود دا غرور پیغمبر دې ظالمانو سوکړه دې چې کړه موسی علیه السلام را نو دې سر یو بل سامری او دې چې دینو دی ور سره د جبرائیل علیه السلام پیجند د دې لخر نه مخکې جبرائیل علیه السلام روانو چې دا هغه اسبخ پکې خود نو غزه بشین نو دغه خور راوچته کړو دې کې ستاقت شته خیر بیا یو سخی تیار ک او اسخی جوړ کو پای کې هغه خور ورواچوله نو د هغه د وجه باغې ناشنا وازونه کول نو دې ته وی چې تاسو خدای سړی د موسی علیه السلام نه خطه خطا شي نعوذ بالله من ذلک یا دا کوم چې نو دې د غانو بجانو ډیر زیات شوکیان دې د دې غانې ډېر خوخوي ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه دا فرمایي نو د په داسې طریقه باندې جوړ کو چونکیا صحرا وا چې اوا به د په تیزه ورتله د دې خېټه کې بسنګ د اسخي تاویده اغي ویو د ترنم आवाज جوړو د غانې پشان هغه ترنم ساس چې کمی د اغي आवाज به جوړو دی به چې دا زمون خدای دی ښا د دې خدای په دې دی به چې غانې به وینو نو هغه ترنم ساز به جوړو دی د اغي عبادت شروع نو الله رب العزت چې دینو بیا خیر موسی علیه السلام را غرستو بیا ذکر را روان بیا چې دینو دی هغه کې بیا بلا شي چې د دې توبه دا و چې یو بلې په تورو باندې و او دا هغه سره د دې توبه قبول شو نو هغه خبر ورته الله رب العزت کوي و اذ وعدنا په هغه وخت چې واغستله منګه موسی علیه السلام په هغه وخت چې واغستله وعده منګه موسی علیه السلام نه 40 ليله د سلوي شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونس سخیلره په خدای سره تاسو چې د اسخي زمون خدای نعوذ بالله من ذلک من بعده رسو دا غد تلونه وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکی
نو چې کله هم دا وکړه نو الله درته بیا معافي وکړه. ثم عفونا عنکم، بیا معافي وکړه مونږ عنکم تاسو ته، من بعد ذلک وروستو د هغې نه، لعلکم تشکرون دپاره دی چې تاسو شکر وباسئ، شکر گزار شئ. وإذ آتینا او په هغه وخت کې چې ورکو مونږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب چې هغه تورات و. الله رب العزت کتاب ورکو تورات چې کله هلته لاړ او 40 ورځې تېرې کړې. دا 40 ورځو د دې وجې اسلام کې هم ډېر اثر دی، بلکې د نورو مذهبونو کې هم د هندوان مندوان دي هم چې لې 40 ورځې وباسي. او زمونږ هم تبلیغي جماعت کې 40 ورځې، تصوف والا پیرې مریدۍ والا 40 ورځې وغیره ډېر لوی اثر دي. والفرقان او فرقان فرق کون کې د حق او د باطل په منځ کې، دا چیز مې درکړه چې هغه فرق کون کې د حق او د باطل په منځ کې. لعلکم تهتدون د فاره د دې چې تاسو هدایت عمومي. والفرقان او د حق او د باطل په منځ کې، نو یا معجزه یا چې دی دغه کتاب دا قانون داسو چې د حق او د باطل په منځ کې په دې سره فرق کېده، د دې لپاره چې تاسو هدایت عمومي.